السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننی ویډیو زمونږه د محبت په باره کې بیا ده چې د خلکو زړه به څنګه اخلي. دا ډیره بهترینه وظیفه ده او بالکل په ګارانټۍ سره به الله جل شانه د هغه سړي زړه تعالی درکوي، هغه به ستا په قابو کې الله راولي. نو ډیره بهترینه وظیفه ده، کم از کم چې دا مونږ په خپل وکړو او چې څومره ملګري وي، یاران دوستان وي او په عشق کې مبتلا وي، خو هغه مجازي عشقونه نه چې صرف ټایم پاس پکې نه جنا، چې بس حق حلال نکاح د پاره هر څوک عشق او محبت او مینه کوي کنه، نو هغه د لازمي د عملو کې ان شاء الله خپل مینه به ورته الله ملاو کی. هغه عمل څه دی؟ هغه ډیر آسان دی، خو دا غي نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې د خپل منځونو پابندي کوي. چرته منځ به ټیم منځ یو منځ مپرې دی چرته. بعضی خلک کنه زه د تاسو کوم لکه منځ کې او شکر دې سلور وړه منځونه کوم لکه پینځم مړی راغی کې خو خاري سب زو دایما نه نه جنا یو منځ مپرې دی. قسم پر منځ کې سکون دی، اطمینان دی، راحت دی پکې او خوشحالي دی پکې یقیني. منځ چرته مپرې دی. دویم نمبر دا هغه څه عمل دی یا ودود یا غفور، د دې عمل دی ډیر بهترین عمل دی. دا به د هر فرض منځ نه بعد 137 مرتبه وي ان شاء الله په 21 ورځو، یعنی یوه ورځو کې دنه به الله جل شانه ستا هغه محبوب هغه زړه چې کوم دی هغه به الله جل شانه ستا په قابو کې کی چې څو ورته ته هغه به کوي ان شاء الله. نو ډیر بهترین عمل دی، ډیر آسان عمل دی، هر څوک یې کولی شي. نو دا لازمي وکړئ. دا څه خبرې چې مې وکړې نو دا در سره نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام، ډیره مهرباني، الله